د غرونو په لمن کې یو ښکلی شاته کلی و چې پکې یو غریب زمیندار د خپلو دوو زامنو سره وخت تېراوه. د مشر زوی نوم یې کاشف و چې اکثر به یې د مالدارۍ خوبونه لیدل چې ډېر زر تر زره مالدار شم. د کشر زوی نوم یې سلمان و چې ډېر زیات نارمدله او محنتي و. هر وخت به د پلار سره په بټي کې کارونه کول. یو ورځ بیمار پلار دې دواړه زامن راوغوښتل، ځان سره یې کېنول او د خزانې په باره کې ورته وویل: زما بچو، د دغه غر شاته یو هار دی چې په هغه کې خزانه ده، خو هغه صرف نږدې انسان ته میلاویږي. د دې خبرې په اورېدو سره د کاشف په زړه کې لالچ راغی او د دې خزانې زر تر زره د حاصلولو سوچونه یې شروع کړل. سلمان په خاموشۍ سره د خپل پلار خبرې واورېدې او په زړه کې سوچ وکړو چې اصل امتحان خو د نیت دی. په بله ورځ سهار دواړو وروڼو ځان سره د خوراک سامان او لاټین واغستو او په سفر د هر طرف ته روان شو. څو غنټې د پیاده مزل نه پس هغوی ته د ډېرې نه یو پخوانی غار په نظر راغی چې پکې تکه توره تیاره وه. کاشف زر زر د خوشحالۍ نه په غار باندې ورداخل شو او د مالدارۍ خوبونه یې لیدل شروع کړل. سلمان په مزه مزه غار ته ورداخل شو او د الله تعالی نه یې د خیر دعاګانې وغوښتلې. په غار کې دننه دې ته یو کمره میلاو شوه چې پکې د سرو زرو سکې ځلېدلې. کاشف په لالچ کې راغی او زر زر یې د سرو زرو سکې په بوجۍ کې اچول شروع کړل او بوجۍ یې د سکو نه ډکې کړلې. سلمان ډېر زیات پریشانه شو او خپل ورور یې سمجاوه چې کیدای شي دا زموږ ازمایش شي. ناڅاپه غار پوله کېدو شو او د دیوالونو نه ګټې راوغورځېدلې. دواړه وروڼه سم زیات ویرېدل او په منډه منډه د غار نه راووتل او ځان یې بچ کړو. کاشف بوجۍ راواخیستله او چې ویې کتل په هغه کې د سرو زرو په ځای باندې تشې ګټې پرتې وې. دا څو شو؟ دا خو ګټې دي. واپسې کې په لاره کې دې ته یو زخمي ضعیف مسافر میلاو شو او د هغه یې ډېر زیات مدد وکړو. مسافر دې ته ډېرې زیاتې دعاګانې وکړلې او په هغه ورځ دواړو وروڼو ته په خپل پټي کې د خزانې یو اصلي صندوق میلاو شو. دواړه وروڼه ډېر زیات خوشحاله شو او پوه شو چې اصل خزانه په نیکۍ، صبر او په ښه زړه کې پرته ده.